د یو مرحوم او مرحومې د جنازې اعلان په جومات کې وکړي او بیا د هغې د قبر د ایستو دپاره مقبرې ته روان شي، بیا هغه په تخته باندې راسملی کپړې ترېنه وباسي. ما تاسو ته یو جمله ووې د دې نه مخکې چې د الله عدالت ته لاړه او پته شته یو د دنیا عدالت دی یو د الله عدالت دی. د دنیا عدالت کې چې ته مجرم ودرېدې ځان له به ګواهان پیدا کړي د دروغو، دې به زما دپاره د چند روپو په چند روپو باندې ګواهي وکړي. الله وایي نه زما قانون بدل دی، زه چې د خپل عدالت کې ودرومه نو ته خو د ګواهانو خبرې کې زه به درنه کپړې وباسم په خپل عدالت کې به دې بربنډ کړم بل مخکې ورپسې وایم هلکه ته خو د ګواهانو خبرې کې. الله وایي ستا په مخالفت کې ستا په مخالفت کې ستا اندامونه سوره یاسین کې مې رب جمله فرمایلې ده ونختم على افواههم وتکلمنا ایدیهم. الله وایي زما په عدالت کې نمبر 1 چې بربنډ کړم، نمبر 2 ته د ګواهانو خبرې کې دا اندامونه ستا اندامونه به ستا په مخالفت کې ستا خلاف ګواهي ورکوي. محترمه بیا به څه کې د الله داسې عدالت دی. محترم ما څه وویل تاسو ته موږ وایي د چند روپو دپاره به ځان له پیدا کړم چې دې زما په موافقت کې زما دپاره ګواهي وکړي. الله وایي زما عدالت ته بربنډ راځي او دلته د سره بل زما قانون بدل لی اندامونو در باندې ګواهي کوم. محترمو ما تاسو ته وویل چې انسان په خپلو لاسو پې باندې خوره واړی په خپلو لاسو باندې دفن کي را روان شي چې موږ ته دا نصیحت نه راځي. عبدالرحمن بابا وایي یو زنده چې د مرده په قبر ورشي، یو زنده چې د مرده په قبر ورشي دومره بس دی نصیحت په دې دنیا بس زموږ ستا دپاره نصیحت فقط دا مرګ دی. تعزیت کې چې ناست محترمو جرګه کې چې ناست د یو مرحومې دپاره دا یو نصیحت دی که زه ورته پوهېږم زموږ ستا جنازه کې به افراد ولاړې داسې یو زندګي را باندې راله. هم قرآن کې فرمایلي دي کل من علیها فان، تمامه دنیا به فانې کېږي، انسان نوم مخلوق باقي پاتې کېدو والا نشته، داسې فرد نشته چې په مخ ته ځمکه به. او یو جمله وایم زه چې امام الانبیا جناب محمد رسول الله چې د چا د رخسار نه تمام جهان پیدا دی هغه په دنیا پاتې نشو موته باندې خامخا مرګ را روان دی. محترمو د مرګ نه مخکې ما وویل دا تعزیت مو ستا دپاره یو عبرت دی. محترمو د مرګ نه مخکې الله سره روغ وکړي. عقیدې یو جمله ویل بهلولدانا رحمت الله علیه په لار تېرېده چې ورته حضرت چېرته دی؟ وایي ځم بازار ته د دې بازار وله او د دې الله روغه کوم. چې واپس راغی وی حضرت څه دې وکړه؟ خلکو به ورته مجذوب وي. محترمو خلکو به ورته لیوني وي په معاشره کې. څه دې وکړه؟ وایي قسم دې ډېر کوشش مې وکړه الله روغې ته تیار دی، بازار والا روغې ته تیار نه دی. موږ ټول بازار والا چند روپو دپاره قسمونه نه خورم. محترمو په 10 روپو باندې طلاقونه نه خورم. محترمو په غیبت چې څومره غیبت په بازار کې کېږي. محترمو زموږ ستا څه معاشره ده چې نه غوندې ما سره یو مؤمن بل یوازې کېږي. زه ستا عزت نه تار کومه، زه ستا عزت پسې نه یم لګیا. زه غیبت ما ته نن په معاشره کې یو مجلس تاسې وښیه د مؤمنانو د نبي اسلام د غلامانو چې هغه مجلس که هغه د عوامو دی او که د علماو دی چې هغه مجلس ته غیبت نه خالي. قسم بالله د رب په کور کې ولاړم چې زموږ ستا د مؤمنانو غیبت کېږي او تاسو ته پته شته غیبت خوړل قسم دې داسې شو لکه انسان چې د مؤمن غوښه خوري د خپل ورور. د الله نه یېر نشته، ته د الله نه نه یېرېږي. محترمو ته به کله خدای سره صلح او روغه کې ما وویل دا عبرتګاه ده او دا عبرت دی. ما وویل بهلولدانا وی قسم دې ما خو ډېر کوشش وکړ الله روغې ته تیار دی بازار والا نه یې تیار. څه زمانه پس چې مې وکتل بهلولدان چېرته روانې وایي یاره جینې مقبرې ته ځم. څه کوې مقبره کې؟ ځم د دې قبرونو د دې مړو او د الله صلح کوم. واپس راغی حضرت څه چل وکړ؟ وایي قسم دې ما خو ډېر کوشش وکړ نن قبر والا مقبرې والا مړي روغې ته تیار دي خو زما رب روغې ته تیار نه دی. چې داسې زمانه در باندې راشي محترمو زه تاسو ته یو جمله ویم چې د چا ځای ته لړ شي او د چا در ته بیا لړ شي، د چا عدالت ته لاړ شي. پښتو کې اخري مثال ویم په معاشره کې محله کې چې زما چا سره نه لګېده نو نه ورځم یاره چې ده سره مې نه لګي نو چې ټوله زندګي دې د خدای په نافرمانۍ کې تېره کړه او بیا لاندې ورلې الله له نو څه جواب به ورکړې؟ نو د مرګ نه مخکې خدای سره صلح وکړې. محترمو دا یو عبرت دی، دا تعزیت یو جرګه ده، دا زندگی په ما را روانه. الله دې موږ په دې باندې عمل کړو توفیق راکړي. یو پیره سورې فاتحه، درې پیره سورې اخلاص وې د مرحومې پسې د ثالث او پنځه باندې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله
اللهم رب قبرها ورفعها وارحمها بحمد لا اله الا الله.